سجاد علي ترنګزی زما نوم دی. تورنګزیو سره تعلق ساتم او زموږ دلته څلور ادارې دي. دلته چې کوم ځای کې دې وخت کې ناست وي دا د سوپیریر کالج چهارسده په نوم باندې ده. دې سره زموږ سپیرټ سکول چهارسده کیمپس، ورسره زموږ امپایر کالج چهارسده کیمپس او ورسره د سات اکیډمي چهارسده کیمپس په نوم باندې. سوپیریر ګروپ اف کالجز دلته په غني خان روډ باندې پټکي چوک هم ورته ویلی شي او حیات الله شهید چوک هم ورته ویلی شي. په دغه چوک کې دی ده چهارسده کې سوپیریر ګروپ اف کالجز ته دا احساس حاصل دی چې دا د پاکستان د ټولو نه غټ ایجوکیشنل ګروپ دی. دې وخت کې زموږ ټول پاکستان کې 260 پلس کالجز دي، 500 پلس زموږ سپیرټ سکولز دي، 4 یونیورسټیز دي زموږ، بیا د هغې 28 کیمپسز دي، 32 زموږ هاسپټل دي، د سیمې په نوم باندې 4 زموږ ټي وي چینلز دي، په لکو زموږ دې وخت کې انرول سټوډنټس دي، فارغه شوي سټوډنټس دي. زموږ خپل میډیکل کالجز دي، د عزرا ناهید میډیکل کالجز په نوم باندې 40 ملکونو سره زموږ کولابریشن شوی دی. مطلب یو ماشوم زموږ اف اس سی نه بعد سټډي ابراډ کول غواړي نو هغه فیسیلیټیز زموږ سره شته. دلته موږ اوس ریسنټلی یو نوی پروګرام لانچ کړی دی چې دا پاکستان کې بل چا سره نشته دی. اف اس سی یو کې بیسډ کم لیول 3 پروګرام دی، کم چې د اف اس سی ایکویلنس هغې ته آی بي سی سی د طرف نه میلاو شوه، هغه موږ د آفر کړې ده. دلته سوپیریر کالج چهارسده کیمپس باره کې به زه ده ووایم چې زموږ دا دریم کال دی. الحمدلله تاسو زموږ د تیرو 2 کالو ریزلټ کتی شئ. په دې 2 کالو تیرو ریزلټ کې تاسو ته به بی ګریډ سټوډنټ په نظر رانشي. زموږ چې څومره هم سټوډنټس دي نو A1 ګریډ او A ګریډ سټوډنټس دي. 540 باندې زموږ یو بچی د هغې ټاپ کړی دی او هغې بیا امپرومنټ هم کړی دی. نو انشاءالله زموږ دا ځل هم ریزلټ ایکسپیکټ دی چې موږ انشاءالله په ټاپرز کې راشو. دا هم راته ووایه تاسو سکالرشپ ته د علاقه وغیره لپاره مانده ده، نو دغې علاقې ته تاسو کتلي دي د دغې غریبانانو لپاره یا کوم چې قابل خلک دي د هغوی لپاره سکالرشپ لرئ او که نه لرئ؟ نصرالله بھائی ظاهري خبره ده، چهارسدې سره زه تعلق ساتم او د چهارسدې د بیکګراوند ماته پته ده. د خپله غریبې کورنۍ سره تعلق ساتم او چهارسده چې کوم ده نو د غریبو خلکو دپاره موږ سکالرشپس اناونس کړي دي. زموږ 3 ټیسټ وشو او الحمدلله هغې کې موږ ډېر سټوډنټس فیسیلیټیټ کړل چې هغې کې آرپن هم شته، هغې کې نور داسې سټوډنټس وو چې د هغې سره د وسایلو کمې وو، خو هغه وسایلو کمې موږ په ایجوکیشن کې د هغې هغه د رکاوټ ختمولو لپاره هغې ته موږ سکالرشپس ورکړي دي او نور هم را سره شته. سیټ شته دی، اویلیبل دي سپیشلی د ګرلز لپاره. هغه سټوډنټ کوم چې افورډ کولی نشي هغه موږ سره راتلی شي، رابطه کولی شي، هغې ته موږ سکالرشپس ورکولی شو. هلته ووایي چې زموږ دا 4 ادارې دي او موږ سره که ماشوم د پلی ګروپ نه داخل شي نو زه دا دعوه لرم په چهارسده کې چې انشاءالله د هغه به ډیګري لیول پورې بلې ادارې ته ضرورت نه راشي. او موږ هر یو فیلډ ټچ کړی دی، که هغه میډیکل سایډ دی، که هغه آی ټي سایډ دی، که هغه انجینیرینګ سایډ دی، که هغه نرسینګ سایډ دی. نو دا ټول هغه مختلف کورسز دي موږ سره. ډیګري لیول شته، ډپلوما لیول شته، اف اس سی شته، ډي آی ټي شته. هغې کې هغې موږ فیسیلیټیټ کولی شو. موډ هم سره صرف تعلیم ورکړی خلکو له که نه نور هم تاسو موډ شته چې د سټوډنټس لپاره؟ یاره زه خو اکثر خپلو بچو ته کوم چې زموږ شاګردان دي هغې ته دا وایم چې زما خو اکیډیمک چې کوم دی دا سیکنډ پریارټي ده، ځکه چې وایي که نه چې پړاپې تو سارے. نو زما فرست پریارټي چې کوم ده هغه دا ده چې زموږ ماشوم نه به د معاشرې یو ښه انسان څنګه جوړېږي. نو دغه هم زموږ موټو ده چې یاره موږ ته کوم ماشومان دلته راشي، والدین کوم بچي راوړي، په نن سبا کوم چې دا سوشل میډیا دور دی او کوم چې ورته د فتنې دور ویلی شي، نو په دې کې زموږ کوشش دا وي چې موږ د بچي نه یو ښه انسان جوړ کړو.